بسم الله الرحمن الرحیم. زه سید صلاح الدین تنظیم تاجران محب بانډا جنرال سیکرټري د وخت کې تاسو ته مخاطب یم. مونږه خوجي د تنظیم تاجران محب بانډا بازار کې د اوس نوې فعال کړی دی روزې نه مخکې، او دلته کې ډېر زیات مسایلو د فوډ حوالې سره د انتظامی حوالې سره د کلي کې د څومره مالکان دي، بازار مالکان دي، د دې موږ سره ډېر زیات پرابلم و د رینټ حوالې سره، د پیمنټ حوالې سره. نو هغې موږ په دې مجبوره کړو چې موږ راغونډ شو، موږ خپل یو تنظیم جوړ کړو. نو الحمدلله زموږ تنظیم کې موږ سره دې وخت کې کم از کم 150 نه ول 160 پورې دکانداران شامل ارکان دي. هغې زموږ تنظیم صدر چې دی نو ډاکټر عبدالقدیر دی، او دې کې موږ سره نور د چې کوم انتظامیه ده نو هغه موږ کمپلیټ کړې ده. او په هغې حوالې سره خو موږ دا دی چې تنظیم نوی دی، او د نوې تنظیم سره سره موږ سره لږ پرابلم دا شروع شو چې د کرونا حوالې سره دا مسایل شروع شو. نو موږ خو د خپل طرفه د یو سوشل ورکر په حیثیت انتظامی سره د تعاون په شکل کې په دې کلي کې موږ د کرونا خلاف اویرنس پروګرام وچلو. موږ د هغې ویډیوز هم وکړل. موږ د خپل طرف نه د چې کوم لوشن دی یا صابون دی یا د هغې احتیاطي تدابیر دي هغه په خلکو کې د هغې نه خبر کړل. او بیا ورپسې لاکډاون شروع شو. نو لاکډاون کې زموږ د کلي دکانداران سپیشلی ډېر زیات خراب شو، ځکه چې موږ سره په دې کې انتظامی او پولیس خو بهرحال خیر د اډر پابند وو. نو هغې ته به چې د بره نه کم انسټرکشن و ایز اټ از به هغې هغسې فالو کول. نو هغې زموږ په کاروبارونو باندې ډېر زیات نیګیټیو اثر وغورځو. یو خو روژه وه، د سهار نه 4 بجو پورې به دکانونه کوله وو. هغه به هسې ځکه چې مارکیټ کې دغه ټایم څه نه یو 4 بجې نه پس دکانداري به شروع شو، نه به موږ دکانونه بند کړو. نو په دې کې چې کوم واړه دکانداران وو هغه ډېر زیات خراب شو. لکه زه دا ووایم چې زیاتره خلکو پکې دکانونه پرمنټ بند هم کړل، د دې د وجې چې هغې هغه خراجات نشو برابرولی او نقصان ورته لاس ورته ډېر زیات راغلی. نو موږ خو په دې دغه وو چې یاره لږ کنفیوز وو چې موږ خپل طرف نه خو ټیک ده، دا یو وبا راغلې ده په دې کې چې څومره پورې موږ احتیاط کولی شو، څومره تعاون کولی شو، نو دا د دې قوم دپاره او د دې کلي دپاره یو ښه خبره ده. خو د هغې څه الټرنیټ څه بل څه سوچ نه و. موږ چې به چاته کېناستو څوک هم دغه کول، نو دلته کې میجارټي خلک چې دي تقریبا دا کلي دی بانډه ده، نو دلته زیاتتر خلک چې دي نو هغه ډیلی ویجز دي، لیبرز دي، هغې سهار ځي او په روزانه اجرت هغې محنت مشقت کوي، مزدوري کوي، او هغه په ورځې حساب سره هغه خپل کور ته هغه سوداګانې لږ وړي. نو دغه خلک ډېر زیات متاثره شوي دي. او اوس خو موږ ډېر زیات تنګ شوي یو، خو شکر الحمدلله چې د اختر نه مخکې موږ سره انتظامي لږ غونته تعاون وکړو چې موږ دکانونه فلحال کلو کړي دي که نه، او دا ستاسو در باندې دي. نو دا ده چې یو ټینشن یې جوړ کړی دی، یو ډېر لوی ټینشن دی خلکو ته جوړ دی. خو په خلکو کې هغه د برداشت هغه قوت چې دی نو هغه ختم شوی دی. څونه پورې چې مونږ ورو او څونه پورې چې مونږ خو په بازار کې ناست یو، هر قسمه خلکو سره زمونږ خبرې اترې کېږي او په دې سیمه باندې مونږ ګپ شپ لګو. نو د خلکو هغه برداشت بالکل اختتام ته رسېدلی دی، نور د برداشت نه لري. مونږ دا وایو چې یاره الله دې خیر وکړي چې څه داسې څه ټینشن راته مزید جوړ نه شي، څه د قانون وایلیشن ونه شي، څه خلک قانون په خپل لاس کې وانهلي، نوره بدامني راته فیلو نه شي، خلک مجبوره نه شي شوکې ډاکې شروع نه کړي. نو والله دا ډېر زیات تکلیف ټایم دی که نه. نو موږ بس دغه کې لګیا یو او خپل کوشش کوو انشاءالله. موږ خو عوامو ته دا پیغام ورکول غواړو چې دا د الله طرفه یو وبا ده، او چې څومره کوشش د عوامو د خپل طرف نه کولی شي، د صفای سوترۍ خیال ساتلی شي، سوشل ډسټنس پیدا کولی شي، فضول څونه ګڼه ایوایډ کولی شي، نو دا د ټولو نه ښه خبره ده. او ځکه چې دا وبا به هم په دې شکل کې ختمېږي چې مونږ دې له په دې شکل کې شکست ورکوو چې څونه پورې مونږ قوم په حیثیت قوم مونږ محتاط اوسو، خپل احتیاط کوو، او څونه احتیاطي تدابیر دي چې هغه مونږ اپلو کړو.